أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. سورة الأحزاب 34 نمبر آیات. په دې 34 نمبر آیات کې امت ته شپږم خطاب دی چې اولنی مخاطب د نبی علیہ السلام بیبیانی او پسې ټول امت زنانه مخاطب دي. الله تعالی فرمایي چې واذکرنا او یادې دي دا خزي واذکرنا او دې یادې ما هغه څه یتلا چې تلاوت کیږي په بیوتکن ساسې په کورونو کې زنانه ته وایي چې کوم ساسې په کورونو کې تلاوت کیږي د قران آیاتونه من آیات الله د آیاتونو د الله تعالی والحکمت او د عقلمندۍ د خبرونه حکمت عقلمندۍ خبرې نو دا دی یادې اول سر کې دی واذکرنا یادې دي هغه څه چې تلاوت کیږي په کورونو ساسو کې د آیاتونو د الله تعالی او د عقلمندۍ خبرونه. آیات الله نه مراد قران شو په اتفاق سره او د حکمت نه مراد په اتفاق د مفسرین باندې سنت رسول د نبی رسول الله سنت مراد. نو دوه خبرې د معلومه شولې یو دا د کورونو کې بر زنانو د پاره د قران او د حدیث تعلیم خامخ موجودي درس په لازم موجودي او دویمه دا چې دغه زنانو مې لازم دي چې دغه بیادې په دې باندې به عمل کوي. مفسرین لیکل چې مخکې د زنانو لپاره هدایات ذکر شو احکام ذکر شو چې د الله باندې او د رسول باندې او د الله او د رسول ته هغه ټیم منل چې ذکر د الله او د رسول احکام ته معلومي چې د احکام دي او د احکام چې معلومیږي نو د علم غواړي د علم د لپاره نصاب چې کوم دی نو دوه سيزونه دي قران دی او سنت د نصاب شي. نو مطلب دا چې د الله او د رسول اطاعت حاله کې دي چې علم راشي علم حال راځي چې د علم د نصاب موجودي قران او سنت موجودي دین الله په نور کتابونو کې دغه احکام نه معلومیږي نور علمونو کې نه معلومیږي. نو د اسلامی علم چې کوم دی شرعي علم نصاب محمد معلوم چې دوه سيزونه شو قران شو سنت شو. ان الله یقینا تعالی کان دی لطیفا خبیرا لطیفا مهربانا یا باریک سيزونه لره لیدونکي باریک بین چې وته ویل کیږي الله تعالی لیدونکي دی باریک سيزونه لره ډېر سيزونه داسې دي چې الله یې نه مونږ نه یو لکه انسان کې چې کوم عقل له موږ ته برته نخکاری دا عقل څه شي دی خدای یو شی دی عقل نه بغیر انسان څنګه دنیا ته پداري څنګه په انسان کې د روح د انسان نزي د انسان بیا مري د دې نسو کې انکار نشي کولای چې انسان نه شي روح غني نزي او داسې مري سو کې انکاري خلک نشته دا روح موږ ته نخکاری دا الله تخکاری زمون په خوښه کې 20 فرشتي شته موږ ته نخکاری پیریان وجود شته موږ ته نخکاری او داسې په دې طریقه باندې بزرحه سيزونه نور واخله. د انساني علم چې کوم دی د انساني کوم خلی او د انسان کوم اصول چې دي دغه ټول راواخلي دا الله د ښکاریږي موږ ته به سترګو باندې ښکاریږي نه. انسان ځان له علم یو لوی خزانه ده چې د انسان مطالعه وشي طبي لحاظ ډاکټري صاحب باندې په دې کې د ځان له یو لوی معلومات پراته دي په انسان کې د انسان د عیني علم د پینګر علم د سترګې علم او دغه شان د ګروپونو علم او په دې طریقه باندې بزرحه بابونه دي په دې کې دغه ټول سيزونه باریک دي انسان ته په نظر ناراضي الله تخکاری خبير نه الله تعالی خبر دی په هر څه باندې هیڅ څه پټ نشته. ان المسلمین والمسلمات یقینا مسلمانان سړي او مسلمانان خزي والمؤمنین والمؤمنات مؤمنان سړي او مؤمنان خزي والقانتين والقانتات تابعدار سړی او تابعدار خزي والصادقین والصادقات رښتونی سړی او رښتونی خزي والصابرین والصابرات صبر کوونکی سړی او صبر کوونکی خزي په دین باندې په کړهونو باندې صبر کوونکی والخاشعين والخاشعات عاجزی کوونکی سړی او عاجزی کوونکی زنانه والمتصدقین والمتصدقات خیرات کوونکی سړی او خیرات کوونکی خزي
والصائمین والصائمات روجدار سړي او روجدار خزي والحافظین فروجهم والحافظات او حفاظت کوونکي سړي د خپل عزتونو او حفاظت کوونکي زنانه د خپل عزتونو والذاکرین الله کثیرا او یادونکي الله تعالی لره ډیر زیات او یادونکي سړي الله تعالی لره ډیر زیات والذاکرات او یادونکي زنانه الله تعالی لره زیات دغه ټول اعد الله لهم الله تعالی تیار کړی دغه ټول د پاره مغفرت بخنه او اجر عظیم او اجر لوی په دې آیات کې د الله صفات راجمه کېدل ترغیب دی بشارت دی چې بزان کې لږ صفاتونه پیدا کړي د صفاتونه بزان کې راجمه کړي مخکې د نبی رسول الله د بیان لوی مرتبه ذکر شو اوس د عام مسلمانانو د عام مسلمانانو نارینه او زنانه هغه درجات ذکر کیږي او د دې مسلې وضاحت د جلال تعالی په نظم مرتبه لیدل بلندیدل د عمل سره او تابعداري سره د اخلاص سره تعلق دی څوک هم دغه صفاتونه مزان کې را پیدا کی د یو لوی انسان جوړې دی چې د الله تعالی په نظم یو لوی مرتبه حاصلول شي او دغه لوی مرتبه حاصلول خصوصیت د بیبیان د نبی علیہ السلام نه بلکې هر څوک د الله تعالی په نظم دیندار جوړېدل شي بدن کې یو مرتبه حاصلول شي نو اصل کې د الله صفاتونه ترغیب شو د الله صفاتونو راجمه کېدل ته چې د الله صفاتونه ځان کې را پیدا کړي د ځکه کې یو سوال دا دی چې په کوم ځکه کې زنانو ته خطاب کیږي نو هغه الته کې زنانو د احکام ذکر کیږي نو هغه لفظ د مذکر سره خطاب کیږي د نارینه په الفاظ سره خطاب کیږي او زنانه په کې د شاملي ارده کې اکثر بیان راځي یا ایها الذین آمنوا ایمان والا او داسې وکي لیکن دې ځکه چې بر ټولو کې زنانه زاله ذکر کیږي او نارینه زاله ذکر کیږي او عامه طریقه د قران د سینه ده نو د قران عامه طریقه چې کومه ده د عقید انداز او حکمت ده دي اصل کې هغه کې اشاره ده دې خبره ته چې بزنانو کې قیمتي صفات چې ده نه پرده ده لوی صفات پرده ده نو نارینه په دې باندې مخاطب شي او به نارینه خپل زنانه ته پیغام ورسوي زنانه د پاره کور دی په کور کې بناستي پرده کې په حیا کې بناستي دغه شان په اسلام کې د پردو زنانو نمونه اخیستل او داغي ذکر کول دا حمل د دام ټیک کار نه ګناه ده د حیا خلاف دي د غیرت خلاف دي د پردي خلاف په دې وجه باندې د مریم علیه السلام نه بغیر د نوح د عیسی علیه السلام د مور نه بغیر چې اصل کې د هغه د نوم ذکر کول ضرورت دا و چې پلار یې نو مور په نوم باندې بیا دي ته مجبوری دا و چې مور په نوم بیا شي لدغه نه علاوه چې څومره زنانه قران ذکر کړی دي نو هغه په امراتون ټکی سره امراتونو او دغه شان ده کې امرات فرعون کوم زنانه ذکر چې راغلی په امرات زنانه په ټکی سره چې دا زنانه د نوح علی السلام او زنانه د فرعون او زنانه د بلوا نوم نه ذکر کی نو د ټولو اشاراتو کې د زنانه پردې ته اشاره د زنانه د پردې سیس دي आवाज یې پرده ده په خپل نوم یې پرده ده سو به نوم پړا غړا کې باندې نه یاد چې پلان کې د سه پلان کې د خلکو په مخ کې دغه شان د کې ناس تپاسته تګ راتګ به د پردي ارسه به د پردي نو د یو خمس مون د یو خی اشاره د قران لیکن دې سره سره پر روایتو کې د ځینې زنانه او شکایتونه نبی علیہ السلام تران په هغه ازواج مطهرات کې ځینې زنانه شامل دي نور زنانه دي ډیراله نبی علیہ السلام ته یو عرض وړاندې چې قران کوم ځای کې خطاب کړی دی نو په نارینه سره کړی دی د نارینه الفاظ استعمال شوی د مذکر الفاظ او د زنانه ذکر په قران کې سره موږ نه لیدو نو د احکامونو معلومیږي چې د احکام او خطاب مخاطبین نارینه دي نو معلومیږي د زنانه کډو څخه خیر سری بدشتنه او د زنانه پایدار معاشره کې شته دی نو وای زمنګ دا شک را ولاړیږي چې زنانه د عمل به قبلي کنه به قبلي مونږ روزه نیسو مونږ خو الله نه دی ویل چې روزه مونږ الله تعالی هو ته روزه خطاب کړل نو نارینه ته کړل مونږ ته خو نه دی کړی کوم موز کو نو اقیم الصلاه د مذکر الفاظ د زنانه الفاظ خو نه دي د مؤنث الفاظ خو نه دي دا چې څومره احکام چې د مؤنث الفاظ پکې نشته دي نو زمنګ دا شک د احکام مونږ ته سریبو دی نه د بنارینه ته د جنت نارینه د پاره د جهنم نارینه د پاره موږ کارو څه نه ګوري سبب کې موږ سره یونو زمبرانو حیثیت یې نه سریبو ده دا سوالات د غیر علی نبی علیہ السلام ته را پیش زی په زی باندې مختلف واقعاتو کې دا واقعات رااله دا غیر نور څه د آیات نازل شو او دی آیات بس صراحتاً د زنانو تصریح وکړه چې نه تاسو
داسې بې خیره مخلوق نه یې. تاسو چې نیک عمل کوئ نو تاسو نارینه او زنانو کې څه فرق نشته په درجاتو کې چې عمل نیک شرعي او د چا مرتبه بلندېدل یا ښکته کېدل په دې اعتبار سره نه دی چې دا نارینه او زنانه ده. هر یو په خپل ځای باندې یو ذمهواري لري، ډیوټي به بدلي، لیکن الله تعالی په نسبت باندې مرتبه د ټول یو شان ده کېده او د الله تعالی په نسبت باندې ټول عزتمن او لوی مخلوق دی. په شرط د دې چې د دې داسې صفاتو حاملین دا صفات به کې موجود دي. نو که نارینه نو هم شان لري، لوی عزت لري، او که زنانه نو هم. او په دې کې د زنانتوب د کمزورۍ څخه خبره نشته چې د یهودیانو عقیده واقعا خبره نه ده. نو په دې وجه د زنانو ذکر مستقیل وکړي له صفاتو کې هر ځای زنانه مستقل ذکر شو. زنانه د پاره د مؤنث الفاظ ذکر شو چې دا د یو لوی مرتبه زنانه دي. دویم د مسلمین او د مؤمنین په کې مسله چې مسلمان او مؤمن کې څه فرق دی. الله تعالی وایي چې مسلمانان سړي مسلمانان خزي، مؤمنان سړي مؤمنان خزي، ولی په ایمان او په اسلام کې فرق یې کدا یو شی. نو بده کې مشهور خبره ده کم چې د احادیث نه هم معلومیږي چې اسلام ظاهري تابعداري ته ویل کېږي، ظاهري احکام ته ویل کېږي. کم چې بسترګ باندې دغه احساس کیږي، لکه انسان روزه نیسي احساس شته، دغه چې انسان منځ کې احساس شته، خلک یې پیژني چې دا منځ گزار دی، منځ کوي. انسان ګیره لري، پټکي لري، شرعي لباس لري، او دغه چې کوم حرکتونه دي اعمال ظاهري اعمال له معاملات دي او دغه شان د کې لین دین د خلکو سره دی، د ټولو په ظاهر باندې پته لګي دي ظاهري اعمال ویل کېږي. ظاهري اعمال ته اسلام ویل کېږي. باطنی اعمال ته چې کوم د عقیدې سره تعلق دی، د عمل د زړه د تصدیق سره تعلق دی، هغه ته ایمان ویل کېږي. نو ایمان د زړه سیز دی او اسلام د ظاهر سیز دی. حدیث نن تاسو معلومیږي چې جبرائیل السلام راغی نبی عليه السلام سره ګونټه ماته کړي، تاسو ته وګورئ چې ایمان څه شی دی. نبی عليه السلام ته د ایمان کوم ارکان چې دغه ورته وویل چې دا دي، او به ویل چې اسلام څه شی دی. د اسلام ارکان نبی عليه السلام ورته ویل او د جبرائیل السلام به تصدیق کاوه، ته به ویل چې صدقت رښتیا خبره ده، وکړه تصدیق به هم کاوه. دا غینم پته لګی چې ایمان باطنی اعمال او اسلام ظاهری اعمال دته مراد دي. او آیات کې هم دغه خبره ده چې جدا جدا ذکر شوی دي، نو هم دغه خبره ده. لیکن کله کله د څه وشي چې اسلام ذکر شي د نه ظاهری او باطنی دوه اعمال ته مراد شي، کله کله اطلاقات دي. کله ایمان ذکر شي د ایمان نه اسلام او ایمان دوه مراد شي، اطلاق وشي. قران کې زیبه دغه مثالونه شته دي، نو هغه جدا صورتونه دي. لیکن حقیقت کې اسلام ظاهری انقیاد ته وایي، تابعداري ته وایي، او ایمان باطنی انقیاد ته تابعداري ته ویل کېږي. حقیقت جهاد شپږم جلد تاسو مطالعه کې د امام مودودی رحمه الله کې هم دغه شان کې وضاحت شته. کتاب الایمان د امام ابن تیمیه رحمه الله کتاب چې کوم د ایمان په حق کې دی چې ایمان څه شی، هغه کې هم دغه نمونه وضاحت شته دي. الله تعالی و ان المسلمین یقینا مسلمانان سړي، والمسلمات مسلمانان زنانه، والمؤمنین مؤمنان سړي، والمؤمنات مؤمنان زنانه، والقانتین تابعدار سړي، والقانتات تابعدار زنانه، والصادقین رښتونی سړي، والصادقات رښتونی زنانه چې دروغ نه وي، عمل هم رښتونی او وینا هم رښتونی، والمتصدقات والصابرات والصابرین والصابرات صبر کوونکي سړي او صبر کوونکي زنانه، والخاشعين والخاشعات عاجزي کوونکي سړي او عاجزي کوونکي زنانه. عاجزي لوی صفت الله مخکې عاجزي، الله تعالی د عاجزي کول مخلوق په منځ کې چې کوم دی عاجز ژوند تیرول، متکبرانه انداز اختیارول نه چې د عام خلکو نه یو امتیازي ژوند تیري، امتیازي چال، امتیازي جامې، امتیازي پیزار، خبرې، ناست، خوراک او استعمال سيزونه د تکبر دی او د مقابل کې د عام خلکو سره مساوات قائمول د عاجزي ده. نو عاجزي کوونکي سړي او خاشعات عاجزي کوونکي زنانه چې نور زنانه ځان چوت نشميري پیسې کې، والمتصدقين والمتصدقات صدقه کوونکي سړي او صدقه کوونکي زنانه، والصائمين والصائمات روزدار سړي او روزدار زنانه، والحافظين فروجهم او حفاظت کوونکي سړي د خپل عزتونو، والحافظات او حفاظت کوونکي زنانه د خپل عزتونو چې د ګناونو نه، د منکراتو نه، د زناکارۍ نه ځان بچ کړي. والذاکرین الله کثیرا او یادونکي الله تعالی لره ډېر زیات سړي، هغه سړي چې یادونکي الله تعالی لره زیاتو، والذاکرات یادونکي الله تعالی لره او یادونکي زنانه الله لره ډېر زیات.
دغه ټول اعد الله لهم الله تعالی ورته تیار کړی د مغفرتن بخنا و اجرا عظیم او اجر لوی اجر ول الله تعالی تیار کړی بشارت چې د دوی اجر د الله تعالی باندې حمز نسبانه حمز زیات دی بخنا ور د مقینه مقرر د الله تعالی په داخله بخي لازم به بخي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره دا بل خطاب دی عام مسلمانان وم نمبر خطاب دی په دې خطاب کې د مسلمانانو لپاره د حکم ذکر کیږي چې کوم ځکه د الله او د رسول هدایت موجود دي د الله تعالی او د رسول په هدایت په مقابل کې د چا رای او یا د چا قول استعتبار نشته چې کوم ځکه د الله تعالی او د پیغمبر صریح قول موجود دی وینا موجوده ده باغې کې بدبل چا سره زره اختیار نه نو دا آیت دی ټول د الله تعالی د مسلمانانو د لږ صفاتونو د ذکر کول نه بعد دا حکم ذکر چې کوم ځکه د الله حکم او د رسول حکم موجود دی د بل چا اختیارات او قول له اعتبار نه اچا رواج به کې نه چلیږي وینا به نه چلیږي خپل نه پردای نو اصل کې د دې مضمون ته اشاره ده چې تاسو د مخکینی صفات بزان کې راوستل غواړئ او تاسو غواړئ چې بشریت باندې عمل وکړي نو لازم بدای چې د الله او د رسول خبره چې په کوم ځای کې مندر د بل چا رواجی خبره او د چا وینا چې کوم ځای کې راتله او د اول مسترد کین او غینه بعد په دې باندې عمل کولای شي او د الله صفات په ځان کې الله راجمه کولای شي که تاسو د رواج نه متاثر وئ نو دا صفات به تاسو کې نشي راتلی چې تاسو وایئ چې یاره قرآن داسې ویلي دی الله داسې ویلي دی رسول داسې ویلي دی خو زموږ خلک به داسې نه مني او زموږ ځای کې رواج داسې نه دی بیا خلک خبرې کوي نو چې دا صفت به تا باندې غالب و تا باندې رواج جذبه غالبه وه او د هغې هغه شان د باندې غالب و هېڅکله هم ته به دا صفات په ځان کې راجمع کولی نه شي یا داسې وی چې یاره الله او رسول داسې ویلي لیکن زموږ پلانې صاحب چې کوم دی هغه اختیار دی او هغه موږ له دا اجازه نه راکوي چې موږ په دې باندې عمل وکړو اختیارات د بل چا دي اختیار د بل چا دی د الله او د رسول خبره خو داسې ده خو اختیار موږ د بل چا دی خپل اختیار نه لرو نو چې اختیار د بل چا له ورکړي د الله صفات په ځان کې ترجمه کولی نه شي بیا دغه مسلمان جوړېدلی نه شي نو خلاصه دا چې د الله او د رسول د وینا په مقابل کې به تمام اختیارات او رواجونه مسترد کړي چې کله دغه مسترد کړل نو هغې نه بعد الله صفات په ځان کې را پیدا کولی شي نو الله تعالی وایي وما کان لمؤمن ولا مؤمنة نشته د هیڅ نارینه مؤمن سړي دپاره او د مؤمن زنانه دپاره اذا قضى الله ورسوله امرا چې هر کله فیصله وکړي الله او د هغه رسول امرا د یو کار ان یکون لهم الخیارة او شي د دوی دپاره پکې اختیارات به ختم شي من امرهم بکار خپل کی ومن يعص الله ورسوله هغه سوچ نه فرمانی وکي د الله او د رسول په دغه طریقه باندې چې اختیار ځان لا یا بل چاله ورکی او د الله نه فرمانی به وشي فقد ضل ضلالا مبینا یقینا دا گمراه شوه گمراهی لري